أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. دیکھ دا حج احکام ذکر کیږي، د حج مسائل. د حج دیم نمبر مسله دا ده چې الحج اشهر معلومات، د حج موده او د احرام د تړلو ورځې دا میاشتې دي معلومې. کله چې رمضان ختم شي نو شوال، ذوالقعده او ذوالحجه ورسره لس ورځې. دا د حج ټیم دی چې په دې کې ته احرام وتړې او په احرام کې حرمین ته داخل شولې نو ته حج کولی شي. خو که دغه میاشتو نه مخکې په رمضان کې راړلې نو هم د احرام صحیح نه دی، د حج احرام دې صحیح نه دی. بیا واپس میقات ته ځي، هلته به دوباره احرام تړي او د حج نیت پکې واپس ته ځي بیا. او دغه شان که د حج موقع تېره شي وروسته خو نه کېږي نو د حج موده چې کومه ده دا میاشتې معلومې دي، یعنې 2 میاشتې مکملې او د ذوالحجې 10 ورځې. په دې کې چې ته کله احرام تړې او ته حرمین ته داخلېږي نو ستا حج صحیح کېږي. فمن فرض فيهن الحج، نو هغه چا چې فرض که بځان باندې حج په احرام تړلو سره. حج په تا باندې اسم فرض به یا به سنت یا به مستحب، خو دا مشهوره قاعده ده چې لزم النفل بالشروع، په نفل چې شروع وکړي نو دا هم په تا باندې فرض کېږي. او دا قاعده صحابه کرامو نه نقل. دغه شان چې کله فرض نه خاصم فرض وي نو د احرام تړلو سره سم په تا باندې حج فرض شو. نو چې کله حج په تا باندې فرض شو، حج شروع شو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ولا رفث، فلا رفث نو نه به د زنانو خبرې، داسې د خواهش نه ډکې خبرې به نه، ولا فسوق او نه د ګناه خبرې، نور غیبتونه نورې خبرې به هم نه. رفث هغه باس ته ویل کېږي چې هغې د خواهش پرستۍ سره تعلق. فسوق هغه ګناهونو ته ویل کېږي چې د هغې د دغه خواهش پرستۍ نه علاوه نور دي، لکه غیبتونه شو، دغه شان ده کې چغلیانې شولې، حسد او کینه او بغض شو، نو دا دغه ته فسوق ویل کېږي. ولا جدال او نه جګړې په الحج، په حج په دې کې دا فسوق او جدال خو اسم حرام دي. دغه شان رفث هم حرام دی، خو د حج په موقع کې د دې حراموالی سوچون د سیوا کېږي، ځکه چې حرمین شریفینو کې یو نیکي په 1 لاک شمارېږي، نو هلته کې یو ګناه هم په 1 لاک ده. دغه شان حج یو لوی اهمیت لري، لوی فضایل لري، نو په دې 2 څیز کې به د غټ عبادت کې دنه ګناه کول، دغه ګناه هم مدا هم ډېره زیاته لوی ګناه شمارېږي، که دا وړه ګناه هم ډېره غټېږي بیا. نو په دې وجه تاسو زونه په خصوصیت سره ذکر شي، داسې زونه نه ځان ساتئ. وما تفعل من خير يعلمه الله، او هغه چې تاسو یې کوئ من خیر د نیکۍ نه، کومه نیکي چې تاسو کوئ یعلمه الله، الله پې پوهېږي. یعنی نیکي خو په اطمینان او تسلۍ سره کوئ چې ما الله تعالی ییني، زمانه خبر دی، او کله چې الله تعالی خبر دی نو د هغې بدله به ضرور درکوي. یعلمه الله مطلب دا دی چې الله تعالی ستاسو اعمال نه ضایع کوي، یعنی ستاسو نیک اعمال الله تعالی خبر دی، او چې خبر شو انسان جامع شو بدله به درکوي. چې بدله درکوي نو په پوره تسلۍ سره اطمینان سره کار کوئ، په نیکیانو کې شک کېږئ مه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، او ځان سره توخی وړئ، توخه خرچه، د جیب خرچه. فإن خير الزاد التقوى، یقینا بهترین توخونه پرهیزګاري ده. دا رد په هغه رسم او هغه جهالت باندې چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې دا رواج و، د یمن او دغه اخوا طرفونو نه خلک براته حج ده. هغوی عقیده دا وه چې ځان سره موږ توخه نه وړو، موږ په الله تعالی باندې کلک اعتماد دی، موږ له به داسې رزق راکړي. حالانکه بغیر د هغه خو علم الاسباب دی، داسې ناجایز اظهار د عقیده خو ګناه ده، داسې به را روان شو. چې کله به حج ته راغله نو بیا هلته کې دویمه عقیده دا وه چې په حج کې دننه تجارت منع دی، حرام دی، نو تجارت به یې هم نه کوه. نو سوال ته به لاس واچوه، په اخر کې به سوال کوه. الله تعالی وایي نه داسې مه کوئ، ځان سره توخی وړئ، او بهترین توخونه پرهیزګاري ده. او پرهیزګاري به هله حاصلېږي چې کله سوال نه کوي، ځکه چې سوال حرام دی. اوس ته نور پرهیزګار یې سوال ورسره کوي نو پرهیزګاري خرابه شو، پرهیزګاري صحیح نه شي.
نو بهترین ته خو نه پرهیزګاری ده چې هغه کې یو د سوال نه ځان بچ کول هم دي. واتقوني خاص زمانه ویریږي یا اول الالباب ای خواندانو د عقلونو ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم نشتره پتا سمانه هیڅ ګناه چې تاسو ورټوي فضل طرف درف خپل د دې فضل نه مراد تجارت ویل او دا به هغه رسم باندې رل چې کوم خلکو باقاعده لرله چې په حج کې دنه تجارت کول دا منه دي حرام دي نو باقي باندې رد وکړي نه د سم کوي تاسو چې کله لاړ شئ د سوال نه ځان بچ کوئ حلال رزق او سرګټای نو منځ کې تجارت هم کولی شي ډېر خلک د سکه د تصریح خرڅي متواکونه خرڅي نور کارډونه د موبایل کارډونه سره خرڅي او ټیک تاسو کولی شئ حد دوران کې دغه سامان نشته دي نشته به تاسو باندې ګناه تاسو ورټوي فضل طرف درف پلنا په اتفاق د علماء د دینه مراد تجارت کول دي. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام کله تاسو راکو شئ د عرفاتنا نو یادوي الله تعالی په خوا د مزدلفه کې مشعر الحرام اثر کې دا اثر کې د مسجد نبوي د خانقاه نوم دی ور دې په خوا کې حرم په حدود کې دنه مزدلفه ده نو کله چې سره عرفات ناراضي نو مزدلفه ته راځي شپه مزدلفه کې دی چې کله صبا شي نو صبا وختي به بیا ورځي به شیطانان به وري دا غینه بعد بیا تزي ثواب نو دلته کې شپه په کې راځي په مشعر حرام کې مزدلفه کې راځي دغه عرفات ناراض شپېله مزدلفه ته نو مزدلفه کې الله تعالی ډېر یادوي دې شپه باندې تاسو ډېر ځل عبادت کوئ ډېر تلاوت وکوي اذکار وکوي اته شپه باندې کوي واذكروه كما هداكم او یادوي دې لره د څه لګ څنګه چې تاسو خو درې دې هات کې ذکر پاس د کړی دا یو دا چې د مزدلفه کې د شپې د مزدلفه خپل اذکار دي خپل عبادت دي نغبم کې سحر بیا ورځ شروع کېږي دا یوم النحر د قرباني ورځ د باغ کې به شیطانان ولي او دا غي نه بعد وسر خره دا غي ځان له عبادت او ځان له اذکار دي نو دا دوه چې رايو ځای شروع بده وجه باندې هم د ذکر د پیری ذکر یعنی دې کې ډېر ذکر ته اشاره شوه دوی مدار شي الله تعالی الله د یادوي کما حداکم لکه څنګه چې تاسو خو دې دینه معلومه شو چې تاسو کوم عبادت کوئ د الله تعالی په هدایت باندې به کوئ دغه تعلیم مطابق به کوئ کله چې د صحیح چې هغه تاسو د خپل طرف نه یو او شریعت کې ځای نه دا ورادي اگر تاسو د عبادت په نیت کوئ خدا ورادي نو بده وجه باندې هم ذکر به غیر ذکر شو وَإِن كُنتُمْ اگر چې وای تاسو من قبله د دین مخکې لمن الضالین د ناخبرونه دین مخکې تاسو نه پیدل چې مزدلفه کې خلک ذکر څومره کوي عرفات کې څه کوي حج څنګه کوي او دومره شرعي مسائل تاسو مخکې نه پیدلای او صلی الله رحم کړي دې ارسه ته وګو دل نو داسې وکړي ثم افيض من حيث افاض الناس دا ثم دې تعقیب ذکری ویل کی یعنی په حالاتو کې حقیقت کې دا څه نه ده چې تاسو به افيض من حيث افاض الناس د مزدلفه د احکام نو د عرفات احکام نه دي د عرفات احکام مو کې د مزدلفه غوړل دغه تعقیب ذکری ویل کېږي دې مطلب څه دی چې ثم افیزو بیا دا خبره واوري چې راګوزيږي د هغه زګینو نه راګوزيږي خلک نو تیری خبري ذکر شوی هغه تکرار او دا په دې وجه ما الله تعالی دا ویل چې راګوزيږي د هغه زګینو چې راګوزيږي نور خلک یعنی عرفات نه راګوزيږي ځکه چې قریش دا رد په قریش باندې قریش به څه کوله شي هغه عرفات نه تل هغه به چې موږ د دنیا بهادر خلک یو او موږ قریش یو من داسي یو او د عرفات کوم علاقه ده د حرم د حدود نه بهر ده ته حرم کې نه راځي نو ویل موږ نشو کولای چې عرفات تلاړ شو د حرم د حدود نه بهر او دوی مدد چې اته کې عام خلک زی نو چې موږ عرفات تلاړ شو عام خلک هم رواني نو موږ عام خلک به فرق پیدا نه شو خامخ موږ ثابت او خلک چې موږ جدا خلک موږ عام خلک شاته کې نه نو د دې دوه خبرو په بنیاد باندې د عرفات ته مطلب الله تعالی دې دوی افیض من حيث افاض الناس تاسو ورته کې عرفات تلاړ شي د عرفات هغه ځنه مرکزي کې چې کوم ځای نور خلک راځي یعنی عرفات کې به یو نور خلک ته یو ځای روانه کې به تبر راځي واستغفر الله بخنه غواړي د الله نه بدل لار کې به نور ادو کې ډېر استغفار وای ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې او رحم کوونکی